د اختر ورځ وه. نبی علیه الصلاة والسلام د اختر مانځلو ته عیدګاه ته په لاره باندې تېرېږي، ماشومان لبې کوي. یو ماشوم دی په زړو کپړو کې په زوړ پیزار کې سیټ ته ولاړ دی، د ماشومانو سره لبې نه کوي. نورو ماشومانو نوې کپړې اغوستي، د اختر ورځ د خوشحالۍ کوي او لبې کوي. نبی علیه السلام دغه بچی راوغوښت، د ماشوم وي بچی راشه، چې هغه راغی وایي دا واړه لبې کوي او ته ورسره لبې نه کوې، ولې خفه سیټ ته ولاړ یې؟ او بل هغوی نوې کپړې اچولي، تا خو زړې کپړې اچولي، ولې دې کپړې نه دي بدل کړي؟ د اختر ورځ نه ده. هغه ماشوم ورته وایي د الله محبوبه د هغې پلاران دي او زما پلار نشته دی. پلار دې څه شو؟ ولې د الله محبوبه هغه ستا سره په پلانکۍ غذا کې شهید شوی دی که نه؟ پلانکۍ غذا کې زما پلار شهید شوی، زما پلار نشته دی. نبی علیه السلام په دغ کې ځای کې ودرېدو او دا ماشوم یې د ګوتې نه ونیو، ځان سره یې کور ته را روان کړو. چې کور ته یې راوستو، عایشه بیبي ته فرمایي وایي عایشه دا یتیم دی، دی علم به ودې پاک کا. او د خپلې لور کره سوال جواب ولیکل، د فاطمه رضی الله تعالی عنها کره وایي د حسنینو د عمر یو ماشوم دی، یتیم دی، که په حسنینو کې د چا نوې کپړې مونږ کره یې راولېږه. نو عایشه بیبي علم به او فاطمه رضی الله تعالی عنها په حسنینو کې د یو تن کپړې راوړي او نبی علیه السلام ورته هغه کپړې واغوستلې. چې کله یې سنبال کو که نه، نبی علیه السلام ورته فرمایي وایي بچیا زه چې ځو مانځله اوس. او صحابه کرام د نبی علیه السلام په انتظار دي په عیدګاه کې ښه، چې نبی علیه السلام خو ناوخته کو مانځله رانغی، نبی علیه السلام د ځان سره یتیم د ګوتې نه نیولی او روان کړی دی. نو دا ماشوم ورته وایي د الله پاکه پیغمبره زه به هم پلار دغه شانتې تیارولم او بیا به یې داسې د ګوتې نه نیولی وم، عیدګاه ته به یې بوستمه. خو د الله پاکه پیغمبره چې زه به د هغه سره تلم، هغه به زه په خپله اوږه اخیستی وم او تاسو د ګوتې نه نیولی یم، هغه به زه په خپله اوږه اخیستی وم، عیدګاه ته به یې د ځان سره بوستم او تا د ګوتې نه نیولی یم او روان کړی دی ما. نبي علیه السلام ورته د لار په منځ کې کېناستو، وایي بچې زما اوږو ته راوخېجه، زما اوږو ته راوخېجه. نو دغه یتیم یې په خپلو اوږو واغستو. نو دا ماشوم د نبي علیه السلام په اوږو ناست دی. نو نبی علیه السلام چې په لاره تېرېدل، هلته هغې نورو ماشومانو لبې کولې. نو چې دې ماشوم هغه ماشومان ولیدل که نه، ده ورته اواز وکړو وایي ای وړو زما پلار چې دی هغه نبي علیه السلام دی. زما پلار څوک دی؟ نبی علیه السلام دی. د ماشومانو د نبی علیه السلام سره دومره مینه وه چې په هغې ماشومانو کې یو ماشوم بې اختیار اواز وکړو وایي کاش چې زما پلار هم شهید شوی وی، چې نن زما پلار نبی علیه السلام ګرځېدلی وی. دا د ماشومانو د نبی علیه السلام سره مینه وه. کاش چې زما پلار هم شهید شوی وی، چې نن مې نبی علیه السلام پلار سوی ګرځېدلی وی. دغه یتیم نبی علیه السلام بوست او عیدګاه ته، صحابه کرام په انتظار دي چې نبی علیه السلام ولې ناوخته وي. عیدګاه ته چې نبی علیه السلام ورښکاره شو، یو ماشوم یې د ګوتې نه نیولی دی، د هغه ماشوم ښکته کېناستو. چې ښکته کېناست، نبی په منبر باندې کېناستو. چې په منبر کېناستو وایي تاسو به وایئ چې نبی علیه السلام ولې ناوخته کو، ولې مانځله په ټیم رانغی. ټیک شو، خو زه یو یتیم ایثار کړی وم، زه یو یتیم ایثار کړی وم. او بیا هغه ماشوم یې راوغوښتي بچې ته دغلته مه کښېنه، ته ما خواله راکړه. هغه ماشوم یې راوغوښته او د ځان سره یې په منبر باندې کښېنو او نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی انا وکافل الیتیم هکذا فی الجنه، زه او د یتیم کفالت کوونکی به په جنت کې دغه شانتي دا دوه کوتې داسې کړي.